السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته پته ده نن موږ تاسو ته د الله تعالی د پیغام اصل مطلب راوړی دی. دا سورۃ بقره آیات نمبر 91 نمبر آیات نواله تر 96 نمبر آیات پورې اردو پښتو انګلیش کې ترجمه با کیږي. زمونږ هر یو ویډیو وګورئ ان شاء الله پاره کې اردو او انګلیش کې ترجمه لیکل شوی او په پښتو کې مولانا مفتی سید شاہ صاحب کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد والے بیان دے کے بعد تاسو ان شاء الله د قران پورا الفاظ سره ټکی پټکی زور زیر پیش سربا ملاویږي. قران وټه اوچته د ته ضرورت نه راځي. تاسو خپل موبایل کې هم کتل شي او موبایل الټا کې د قران کې هم کتل شي. دا نن چې موږ کم آیاتونه تاسو ته نن بیانو د دې د اوریدو سره به تاسو ایمان او یقین نور هم زیات مضبوط شي، ځکه چې په دې الفاظو کې داسې یو حکمت د الله پاک پټ دی چې به تاسو ته ښکار شي. ویډیو اخره پورې واورئ او ګورئ او صرف اوریدو باندې پوره نه ده بلکې په دې باندې ځان پوه کول هم ضروری دي. اوس راځئ چې تر اخره پورې دا ویډیو واورو او وګورو. که ستاسو دا ویډیو خوښه شي نو لایک یې کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، خو سبسکرایب کولو هیر نشي. او په کومنټ کې موږ ته ضرور ووایئ چې تاسو ته د دې کې څومره فایده میلاو شه، آیا څه زموږ نه څه غلطي په دې کې شوې ده که نه، او نور څه چل کول پکار دي. او ځکه چې تاسو موږ ته کومنټ راکړئ نو انشاءالله تاسو ته به نوې ترجمه د هر آیات زر تر زره میلاویږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. دزین بل زجر دے دا یهودیان دی ته زورونه ورګي لکه یو زورونه داوا دی به الله ته سوال کو چې یا الله آخري نبی راولېږي چې موږ پاغه ایمان راوړو او داغه ملګرتیا کې دی مشرکان سره وجنګيږو، jihad کو پدی کامیاب شو، فتح بیا مو. نو چې کله نبی عليه السلام راغی ولما جاءهم کتاب من عند الله، کله چې قران ورته راغی مصدق لما معهم چې اگر تورات هم تصدیق کوونکي دي. وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، او ودی په خوا چې دیوا فتح طلب کولا، کامیابی به غوښتا د الله نه په خلاف د کافرو چې یا الله آخري پیغمبر وکړه راځي چې مونږ په هغه ایمان راوړو او مونږ په کافرو کامیاب شو او مشرکان. فلما جاءهم، نو چې کله دغه نبی علیہ السلام راغی ما عرفو دیو پیجندو کفروا به، نو دغه انکار وکړ. فلعنت الله علی الکافرین، نو چې کله د نبی علیہ السلام انکار وکړو په دې کافرو دی الله لعنت وی. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا، ډیر بد هغه شی چې دی خرڅ کو پاغي ځان خپل ان یکفروا، دا چې کفر وکړو بما انزل الله د قران د نبی علیہ السلام، بغیا د وجه د حسد د بغض د کینی د ظلم د زیاتی. خپو چې دا د الله اخري پیغمبر دی، خو ورته معلومه و چې دا قران حق کتاب دی، او صرف حسد زید او عناد چې دی نه منو. بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب، ندي اختشوا غضب در غضب کی. وللكافرين عذاب مهين، او داس کافر د پاره عذاب دی چې دی په آخرت کې سپک کی. معلومه شو چې کله کله د الله طرف نه عذاب راځي، سیلاب شو، زلزلې شوي، نو دا هغه عذاب نه چې هغه کافر ولري، ځکه چې کافر لکه عذاب ملایږي مهین هغه به کافر سپک کی. داسې عذاب الله مسلمان نه ورکړي چې ور سره سپک پوش. اوس بیا زورونه ذکر کوي
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کله چې وویل شي دې ته ایمان راوړئ بما انزل الله په هغه کتاب چې الله را لېږلی دی کله به چې وویل شو یهودیانو ته ایمان راوړئ په قرآن بما انزل الله په هغه کتاب چې الله را لېږلی دی قالوا نو دوی به ویل نؤمنو موږ ایمان راوړی دی بما په هغه کتاب انزل علینا چې را لېږلی شوی دی موږ ته موږ ته خو الله تورات را لېږلی دی موږ یې منو موږ به ایمان راوړی دی د دې ضد عناد داو چې دا آخري پیغمبر بنو اسحاق کې ولې راغلی دی بنو اسماعیل کې ولې راغلی موږ به دې اعلی منلی چې نور انبیا ټول د بني اسرائیلو د اسحاق علیه السلام زامنو کې راغل دي او دا آخري پیغمبر د اسماعیل علیه السلام اولاد کې ولې راغلی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کله چې وویلې شو دې ته ایمان راوړئ په قرآن نو دوی ویل موږ ایمان راوړی دی په تورات وَيَكْفُرُونَ انکار کوي بما د هغې وراءه چې سوا د تورات نه دی بل کتاب موږ نه منو صرف تورات منو نو اوس الله وی تاسو بې ایمانه دروغ وایئ پنځه دلیلونه ذکر کوي د دې خبرې چې دې تورات هم نه منو نؤمنو من منو ایمان راوړی دی بما انزل علینا په هغه کتاب چې را لېږلی شوی دی موږ ته تورات ویکفرون دی به انکار کو بما وراءه سوا د تورات د بل کتاب نه وهو الحق الله وی دغه قرآن پورا بیان دی پورا حق دی دا قرآن کو حق ته نو ولې نه منئ مصدقا لما معهم موافق دے تصدیق کون کے دے رشتینی کون کے دے لما دہوی معهم چی دی سر دے دا تورات او دا قرآن خبر خو یو دا اصول دین کی خودوار یو دی یو طرف تا تورات منائی او بل طرف تا قرآن نہ منائی دوارا بما انزل اللہ دی قرآن حق دے مصدق دے نولی نہ منائی قل اویا پیغمبرہ فلم تقتلون انبیاء اللہ ولی وجل تاسو انبیاء دا اللہ کتاسو تورات منائی نو ولی دا اللہ انبیاء وجلی دی معلوم ہو شو تاسو تورات ہم نہ منائی درم دلیل فلم تقتلون انبیاء اللہ ولی وجن انبیاء دا اللہ من قبل پخوا ان کنتم مؤمنین کہے تاسو مؤمنانا کتاسو تورات منون کیے نو ولی دا اللہ انبیاء وجل دی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى سلورم دلیل یقینا راغلے تاسو تا موسیٰ علیہ السلام بالبینات فمعجزاتو بالبینات فواضح دلائلو یو عصا یو ید بیضا نور هم دلائل دی سورہ عراف کی برازی 107 108 130 133 مختلف نفی بیانی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ یقینا راغلے تاسو تا موسیٰ علیہ السلام سرد دلائلو ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ بیا انیو تاسو سخے معبود الہ من بعده رستداغ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَيْتَاسو ظالمان کتاسو تورات منلے نولی بشرکو داستاسو شرکول دا خلوی ظلم دے معلوم شو چې تاسو په تورات هم ایمان نو راوړل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې ما واغست تاسو نه لوز لک ورفعنا او پورته مې کو فوقکم پاس تاسو الطورا تور غر خذوا ونیوئ ما هغه احکام هغه کتاب تورات آتیناکم چې ما درک تاسو لا بقوت په کوشش سره بقوت په کلکوالی سره دا تورات کتاب کلک کو نه سي واسمعوا واوري یعنی قبول کوي واسمعوا قبول دیایو کوي تورات کلک کو نه سي د دې حکمونو باندې عمل کوي او دا قبول کوي قالوا ندي ويل سمعنا من واورد مخکې هم دا آیت تیر شوی دی خو هلته یې دا نه ویلي دلته اضافه ده قالو نو دوی وویل سمعنا من واورېده کله چې وي الله دا تور غر پاسه ودرو منی که نه منی اوس در باندې غورځو
نو دی وی سمعنا من ومنو خو چې کله چې الله غر لري که وعصینا نو وی چغه کړه من نه منو قالو دی ویل سمعنا من واورید وعصینا نافرمانی کو نه منو واشربوا د نه منو الوجه صدا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم واشربوا في قلوبهم العجل واچولې شو پزړونو د دې کی محبت دسخي اشربوا لکه چینی چې وبو کی ویلی شي یا یو کپڑا دا او هغه په یو رنگ شي لکه دا زمانه کپڑے رنگ دی کپڑے سره جوړ شوی دی نو دا کله جدا کیږي څنګه چې دا رنگ دی کپڑے سره انخته دی دا سي د سخي محبت او د سخي مینا د دې زړونو کې پیوسته شوی و هغه د کله بیلې ده واشربوا واغستولې شو پزړونو د دې کې مینا محبت د سخي بکفرهم په سبب د کفر د دې واشربوا پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت واشربوا اس کو لے شو پدی باندے پزرونو ددی کی منا محبت دسخی بکفرهم په سبب د کفر ددی قل ورته وایا پیغمبره بئس ما ډیر بد دی ما هغه یامرکم چې حکم کوي تاسو ته به پاغي سره ایمانکم ایمان تاسو کداغه تاسو ایمانی د شرک نو دا ډیر بد ایمان دی چې تاسو ته دی وینا کوي ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان یعنی دعوه خو د ایمان کوي او ایمان تاسو دغه دی چې شرک کوي قل بئس ما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین ډیر بد دی هغه شی چې وینا کوي امر کوي حکم کوي تاسو ته باغی سره ایمان تاسو په دغه دی تاسو ایمان قل ورته وایا پیغمبره دا اوس مباهله ده یعنی من دی یهودیانو ته تاسو کافر یې تورات نه منئ قران نه منئ خو کافر یې شرک وای الله سره دی وی نه من کافر نه یو من خو به جنت ته ځو من خو د انبیاء او الواد یو نحنو ابناء الله واحباؤه من خو د الله نازولیو الله سره مینا محبت ساتو جنت ته بخامه خزو د انبیاء او بزرگانو الوادیو نو آیت مباهله ذکر کړي چې تاسو نه مؤمنان قل او یا پیغمبره ان کانت لکم الدار الاخرۃ کوي تاسو لرا کور رستنه کور د جنت عند الله الله سخا خالصتا یوازی من دون الناس بید نور خلقو قل هو یا پیغمبرا ان کانت لکم الدار الاخرۃ کوي تاسو لرا کور رستنه کور د جنت عند الله الله سخا خالصتا یوازی من دون الناس بید نور خلقو کتا سودا عقیده ساتي چې جنت ته یواز تاسو دی نور به هیڅوک نزي کدا یقین ساتي دا عقیده ساتي فتمنوا الموت نو دعا د مرګ کوي فتمنوا الموت نو غواړي مرګ غواړي زکه چې جنت ته به د مرګ نشي درې مړای باندې جنت ته بځای نو مرګ غواړي یادا معنا فتمنوا الموت دعا د مرګ کوي چې څوک دروغجن دي نو الله دې تباہ برباد دي ته وای آیت مباهله من په خپل وینا کې رښتینی یو تاسو دروغجن یې که تاسو ځان ته رښتینی وای من ته دروغجن وای نو راځي را میدان ته شي چې څوک دروغجن وي الله دې په لعنت کی الله دې تباہ برباد کی نو را میدان ته شي قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس
او یا پیغمبره دی یهودیانو ته کدی کور رستنه د جنت پنځ د الله یوازې تاسو لرا بی د نور خلقو بی د صحابه بی د مسلمانانو دا جنت صرف یوازې تاسو دی فتمنوا الموت نو دعا د مرګ کوي خیر او کوي چې څوک دروغجن دی نو مرګ دی براشي الله دی تبا کی ان کنتم صادقین وای تاسو رښتینی يهوديان سره بیا د دې جواب نو رستو برازي آل عمران کې کله چې نبی عليه السلام عیسایانو ته آیت د مباهلی پیش کو چې را میدان ته شي نو عیسایان غلی شو چې موږ نشو راتلی او دلته وایي چې يهوديان غلی پاتې شو اس قسم جواب ونه ولن يتمنوه ابدا الله وی هچري تمنا د مرګ بونو کې دي ولن يتمنوه ابدا هچري دی بونو غواړي مرګ بما په سبب د هغه قدمت چې مخکې لګلې دي ايديهم لا سنود دي دي چې کوم کارنامې کړې دي د دې نفسونو چې کوم شی مخې ته ځان لګلې دي دي ته معلومه ده چې په هغه اعمالو خو موږ جنت ته نشو تللی نو هچري دي د مرګ تمنا نه کوي والله عليم بالظالمين الله خپوه دې خپي جني ظالمانو لرا ولتجدنهم خامخا پیغمبرا بیا بمومی دی یهودیانو لرا ولتجدنهم خامخا بیا بمومی دی لرا احرص الناس زیاد حرسناک د خلقنا علی حیات پجون باندې دا یهودیان ډیر حرسناک دي د ژوند چې هاي ارمان موږ همیشه ژوند دی ولتجدنهم خامخا بیا ومومی یهودیانو لرا حرسناک د خلقو پجون باندې ومن الذین اشرکوا او زیاد حرسناک د مشرکانو نهم دا یهودیان د عیسایانو نزیاد د مشرکانو عمیانو نزیاد د مسلمانانو نزیاد د دنیا حرس ساتي یودو غواړي تمنا کی ارمان کی احدهم یوددی لو یعمروا الف سنه کچرت عمر ورکړی شي زر کالا یود احدهم ارمان کی یوددی هی ذی عمر زر زر کالا ددی وما هو بمزحزحه من العذاب الله وی دغ عمر زر کالا بچپن کی دی لرا د عذاب د الله نا ایو عمر کچرت ورکړی شي دی دغ عمر کزر کال عمر شي نو بیا هم مرګ دی نو چې زر کال پس مرګ دی نو بیا به جهنم ته ځي بیا به څوک د عذاب نه خلاصي وما هو بمزحزحه او نه د اخلاصون کې د عمر د عذاب نه کور کړی شي دیلا والله بصیر بما يعملون الله لیدون کې د هغه چې دی کوم عمل کوي शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।